زه کمشنر صاحب ته او زموږ اے سی صاحب او نور معتصم بالله صاحب او اجاز لالا دي زموږ مشران چې دي زموږ کشران ټول ته په خیر علي وایم انتظار خو هم مونږ ډېر وکړو خو کمشنر صاحب باندې خفه یو چې ډېر زیات ټایم یې واخیسته دوی سره دونه ټایم نه مونږ کمشنر صاحب دا چې کوم د ملکزو حجره جوړه کړې ده یو خو دا وایو چې د ملکزو دا حجره دې کې دا زموږ د څلورو یونین کونسلو باندې مشتمل ده او دا موږ په دې بنیادونو نه ده جوړه کړې چې موږ یوسفزي یو یا موږ ملکزي یو دا موږ په دې وجه جوړه کړې ده چې زموږ سوچ دا و چې یاره که دا موږ صرف یاروسین کوو نو دا موږ سره د یونین کونسل یعقوبې دا هم زموږ وروڼه دي او په دې سوډیرو یونین کونسل کې چې کوم خلک اوسي نو دا هم زموږ نو دا موږ په دې بنیادونو باندې زموږ د مشرانو اجازه لري دا ټول مشران ناست دا په دې وجه موږ جوړه کړه چې یو خو دا پښتانه چې دي نو دوی یو بل سره ډېر په مینه محبت دي یو بل سره چای ډوډۍ غم ښادۍ خو سره د دې ډېر نزدېکت هم موږ د یو بل نه ذهني طور ډېر زیات لري او موږ څه نه ټیټې غوندې یو پخوا چې دا پښتانه څنګه هوښیار وو یا پوهېدل نو پکار دا چې دغه پوهه کې زموږ اضافه شوې نو موږ نه هغه شته پوهه هم کوي سره دې چې موږ څه لږ لږ تعلیم یافته یو او دنیا هم موږ ته په دې سوشل میډیا په دې څیزونو باندې ډېر رانږدې ده نو موږ دا سوچو که چې یاره پخوا به د پښتنو داسې کول چې د دې به ډلې چې کوم ښه کورونه وو هوښیار کورونه وو د هغې سره هغه کورونه نور هم ښه شو او نور هم باعزته شو د هغې به په دې ټولو کلو کې ځای په ځای ډلې به وي فرې به وي هغې باندې به د هغې پښتو ښه ښکارېده کورونه ما دا سوچ وکړو چې یاره موږ ډله خو نه شو ویلی ورته خو موږ د داسې ټیمونه جوړ کړو په هر علاقه باندې چې هغه ټیم چې دی هغه پخوانی چې څنګه ډلې وي هغه د موږ د نوې زمانې سره د نوې سوچونو سره او په نوې دغه باندې موږ لړ شو لکه موږ ته د ایجوکیشن ضرورت دی زموږ بچي چې دي په دې چاپېریال کې ځوانان او صحتمند او ښکلي بچي بې تعلیمه پاتې شي او بیا کې موږ ځان خلاصو نو په مدرسو کې داخل کړو په مدرسه کې زموږ توجه هغه ته دا نه چې دې تعلیم څنګه حاصلوي او د دې نه علاوه په ثوابه او زموږ په دې علاقو د آبادۍ ډېر زیات زور دی او لکه موږ دا ګڼو چې زموږ په تباهۍ او په بربادۍ کې د آبادۍ دا زور چې دی نو دا هم ډېر خراب کردار ادا کوي نو اوس چې موږ دې په چاپېریال کې ګورو نو څه عجیبه عجیبه غوندې انداز باندې زموږ دا نوی نسل روان دی الان که دا قابلان هم ډېر دي دا هوښیار هم ډېر دي دي لچکدار هم ډېر دي زموږ دا نوی نسل خو لکه موږ وله سمت نشو ورکولی لکه موږ یو لار وله نشو ورکولی نو د هغه لارې لپاره موږ اوس لکه دلته کمیټۍ جوړې کړي دي نو زموږ ایجوکیشن کمیټي ده پروفیسران دي پکې پرنسپلان دي پکې ټیچران دي پکې زمونږ دا د اجاز لالا چې کوم کمیټه کې دی ډیولپمنٹ کمیټه ده کنسټرکشن کمیټه ده نو دې کې مونږ لکه مطلب دا باس او مبایسي کو دا شان هیلث کمیټه ده دا شان لایوستاک کمیټه ده مونږ وایو چې دا اوریجنل د جدید دور اجره مونږ جوړه کړو چې په دې اجره کې مونږ ته ټولې دنیا ترکیب ښکاري خپل اوریجنل چې کوم اسلام دی نو چې هغه اوریجنل اسلام نه موږ خبر شو او چې کومه زموږ اوریجنل پښتو ده یا روایات دي نو چې د هغې نه موږ خبر شو چې دې کې کوم پامن څیزونه دي چې هغه پامن څیزونه موږ ډیران ته ورکړو او دا چې کوم ښه څیزونه دي او دا موږ خپل نو دا موږ یو قسم د تربیت یو سلسله شروع کړې ده او ما چې څونه وکتل دومره لکه دا موږ سره بلا ملګري دي څوک پروفیسران دي ډاکټران دي
ټیچران دي او په مختلفو ځایونو کې اهم مشران دي. نو زه حیران شوم چې په دې شپږ میاشتې کې موږ د دومره بهترین ریزلټ د دې ملګرو په شکل کې راغی چې د هغې اړو اندازه نشته. نو موږ لکه په خپله روحاني طور باندې موږ مطمئن یو. بیا زموږ یو ملګری دی چې هغه به د مخکې نه د صفایه یو مهم چلو ثناءالله دلته ناست دی. نو هغه به دا مهم چلو. نو موږ وی چې یاره موږ په دې کارونو کې داسې کوم کار شروع کړو چې هغه ډېره پیسې پرې نه لګي او لکه مطلب دا دی چې زمونږ په هغې کې چې دی نو لږ دغه وشي. نو موږ صفایه دا مهم شروع. نو دا زمونږ خو اصل کې چې هر ښه کار ته کله شروع کوې نو وایي چې کله ته ښه طرف ته روان یې نو د کائناتو دا ذره ذره ستا په مرسته وي. که ته په هغې کې ټکرې وخې، که ته په هغې کې خوږېږې، که په هغې کې تاواني کېږي، خو دا ټول ستا د خیر دپاره یې ولې چې ته ستا ټارګېټ صحیح ستا ویژن صحیح. نن که تاسو موږ سره ناست یې، که زمونږ دا ایسي صاحب موږ سره ناسته ده، که زمونږ دا ټول عزیزان وروڼه ناست دي، د دوی دا زړونه هغه کېږي، نو دا هغه رب چې دی، هغه الله چې دی، هغه د هر هغه چا په مرسته باندې دی چې څوک ټیک لاره باندې تلل دی. نو موږ خو اراده تړلې ده او موږ وایو چې موږ خپل جاني مالي بلکې موږ وایو چې موږ د دې څنګه لکه زه اکثر دا خبره ډېره کوم چې څنګه جي موږ د خپل کور دپاره سوچ کوو چې یاره زما بچي دې سبق ووایي، زما د بچي صحت دی او زما د کور د خلکو صحت دی سمي، د ده د چتي او دته د ښه رهایش میلاو شي، ښه روزګار میلاو شي. نو زه دا وایم چې د نوي دور مشرانو که په دغه لاره باندې نیسي نو زمونږ به ډېر خراب مستقبل چې کوم سوچ موږ د خپل کور او د خپل خاندان دپاره کوو، که موږ د خپل کلي، د خپلې علاقې، د خپلې ضلعې، د خپلو قوم او د خپل ملک او د انسانیت دپاره ونه کوو نو باقاعده طور به د هغه موږ مجرمان یو. موږ به باقاعده مجرمان یو. موږ وایو چې دا یو سرکل به موږ چلو، زمونږ یقین دی او دا موږ وایو چې څنګه موږ ملګزو وکړو نو دقه شان دی د ښکته نه په دې رزړو کې، په دې صوابع کې، په دې مردان کې، هر ځای کې دا شعوري سلسلې خلک راوچت کړي. ځکه تاسو هغه رضوی ما په هغې کې هم خبره کوله چې موږ پښتانه چې یو نو موږ دلته چې ناست یو نو ته به وایې ګنې موږ ټول افلاطون یو، داسې هوښیارې هوښیارې او پوهې خبرې به کوو. خو بنیادي طور تاسو ته د ځان پته نشته. بار خلک تاسو ته اوس د عزت په نظر نه ګوري، ځکه چې ته نه پوهېږي. نو الله پاک وایي چې ناپوهه سړی په مثال د ځناور دی. چې ته نه پوهېږي نو ته خو دلته ستا عقل کافي دی، خو د بار دنیا مطابق چې خلک څنګه ترقي کوي نو د هغې مطابق زما عقل نشته، زما فکر نشته. نو جي چې که زمونږ دا لار سمه وي نو هغه به وساتو. سره دی چې ما دې ملګرو ته وویل زه بعضې وخت کې ډېره لچکداره خبره کوم او پښتانه چې دي که نه نو که دې په هر ځای ناست وي ده کې غوسه ډېره زیاته که دې افسري هم ډېر غوسه ناکي او که دې چېرته مزدوري نو هم غوسه ناکي، که دې د عام کور نه وي نو هم غوسه ناکي. ما دلته ډېرې لچکدارې خبرې په دې خپل ګروپ کې کوم چې لکه یاره دا اوس مختلف خلک به وایي چې دا دې دا ډله او دا ګروپ جوړ کړی دا به دي چې ته سیاسي څه احمد علي به سیاست طرف ته راځي. بیا ما ته پکې بعضې کسانو دا ووایي چې یاره دا جوړ د پي ډي ایم په شکل کې یو شی جوړ دی. نو ما وی چې نه، موږ هغه ټولو ملګرو سره ناسته کول غواړو چې څوک دې وخت کې په اقتدار کې دي که په اقتدار کې دي. دا موږ ټول د دې مختلفو نظریاتو خلک سیاسي او غیر سیاسي خلک دا موږ په یو پلیټفارم راغونډو، بلکې زمونږ د حجرې د ملګرو خو دا رایې ده
چې موږ یو د صوابۍ په سطح باندې یو جرګه وکړو او په دغه پلیټفارم باندې موږ خلک په شپږ اتو لسو ټکو باندې چې کومه زموږ ایجنډۍ چې په هغې موږ راغونډ کړو چې بهی بس ته نیشنل پارټۍ کې ته په مسلم لیگ کې ته په پیپل پارټۍ کې ته په جماعت اسلامي کې که ته په غیر سیاسي خو بهی د قومي ایجنډه به یې چې موږ ته کوم مسایل کوم څیزونه دي نو هغه ایجنډه دی زموږ د ټولو یو زما یقین دی چې دا تیاره جي دونه ډېره شوې ده که نه چې لکه چې چا سترګې وي نو په دې پوهېږي چې موږ دې وخت کې څونه ډېر تیارې دي لکه زه بیا دا اکثر خبره کومه چې د ملک 74 ساله حکومتونه پاتې شوي دي او ادارې دي نو کمیشنر صاحب د محسوسوي نه خو لکه زه خو اکثر دا وایم چې موږ عامو خلکو لپاره نه حکومت شته او نه ادارې شته او بیا دې کې دا ادارې هم ضرور دي خو چې موږ مشران دا کوششونه شروع کړو بیا به دا ادارې چې زمونږ نه دي نو دا به ټول نه زیاتې زمونږ وي دا به موږ سره تعاون کوي که به دې دفترو کې که هغه په ایجوکیشن دی او که هیلث دی او که هغه ډي آی جي صاحب دی او که کمیشنر صاحب دی که منسټر صاحب دی نو که موږ لږ سړیتوب یو زمونږ خبره لږ شعوري انداز باندې لږه ټیکي لږه سمه وي نو دا زما یقین دی نو جي تاسو راغلي نو موږ خو لکه ډېر زیاته خوشحاله شو او تاسو چې په کوم انداز راغلی نو تاسو نه پروتوکول غوښته نه بل څه شی غوښته نو الله دې تاسو سره هم ډېر ښه وکړي او موږ به جي تاسو هم ځان سره په دواګانو کې یاد ساتو چې دا وطن دې بدل شي دا خاورې د دې دا ژوند دې بدل شي دا ملک دې بدل شي او زموږ یقین دی چې تاسو به موږ سره ټول تعاون کوئ او موږ ملګرو دا فیصله کړې وه چې کمیشنر صاحب به موږ له څه کوي نو موږ تاسو ته هېڅ نه وایو چې تاسو موږ له څه کوئ موږ لپاره دا ډېره لویه خبره چې تاسو موږ سره دلته ناست